شپږ داسې عادتونه چې د دغې عادتونو په وجه باندې د ستاسو د دماغو سیلز چې کوم دي، نیورانس چې کوم دي، د ستاسو د دماغ خلیې چې کوم دي، هغه مکمل تباه کېدی شي. ور دا شپږ عادتونه موږ روزانه کوو موږ خلک په ناپوهۍ باندې. نو دغه شپږ عادتونو نه ځان ساتل پکار دي. که چېرې ته هیلتي لایف غواړې، ته صحتمند لایف غواړې، ته غواړې چې زه د شوګر مریض نشم، ته غواړې چې زه د بلډ پریشر مریض نشم، ته غواړې چې زما ویښته بې ټایمه سپین نشي، ته غواړې چې زه ټوله ورځ چست و چوبند وګرځم، ته غواړې چې زه په دې دنیا باندې زیات ټایم تیر کړم، نو دا شپږ عادتونه به ځان نه وباسې. ځکه دا شپږ عادتونه د ستا منټلی دې هم خرابوي او فزیکل د ستا چې کوم جسماني دغه د قوت دی هغه د الله هم کموي. کوم شپږ عادتونه دي ډېر ټایم نه خرابو. راځئ ډیټیل سره پرې خبره کوو. ډومبنی دغه دا دی عادت دا دی چې موږ نن سبا کوګرو ډېر خلک چې کوم وایي د سهار ناشته سکیپ کوي، د سهار ناشته نه کوي. نو د سهار ناشته نه کول چې کوم دی دا زموږ جسم لا، زموږ معدې لا او زموږ دماغ له سپیشلی ډېر زیات نقصان ورکوي. نو د سهار ناشته کله هم مسکیپ کوئ. لږ ډېر څه خورئ. انګریزان څه دي؟ انګریزان که تاسو ګورئ ای د شپېتو او یا کالو وي خو نري سلیم اینډ سمارټ وي. تاسو به ډېر کم انګریزان داسې کتلي وي چې به غټ وي او په شوګر کې به یا به بلډ پریشر کې یا د هارت ډیزیز کې به مبتلا وي. ډېر کم ډیزیزز کې ډېر کم هغه که تاسو ګورئ نو هغه سلیم اینډ سمارټ وي. خېټې یې داسې نه وي روتې څنګه چې تاسو ګورئ نن سبا 30-35 هلکان وي 30-35 سال او خېټې پرې راوتلي. وجه څه ده چې انګریزانو سوچ دا دی چې ای د سهار ناشته ښه مضبوطه ناشته کوي. د غرمې روټۍ مې ښه برابر روټۍ خوري، 2 ټیمه روټۍ خوري یا د سهار که 3 ټیمه خوري نو سهار او غرمه ښه زبردست ناشته کوي او د شپې کمه روټۍ خوري. مونږ الټه چلو، مونږ سهار او خورو نه غرمه لږ خورو او ماسخوتن خو بیا ټول نه زیاته خورو. نو په دې وجه په مونږ باندې خېټې نو سهار ناشته بیخي نه سکیپ کول پکار. دویم چې کوم دی دا عادت ته چې سهار نا وخته پورې وده کېدل، لکه مطلب سهار نا وخته پاسېدل. چې کوم سړی سهار نا وخته پاسي دی به ټوله ورځ لیزي وي، د دماغ به اوده وي، د معده چې کوم وي هغه به پریشانه وي، معده به خفه وي، ډایجیشن سیستم به خرابي. او بل دا زمونږ اسلام چې کوم دی هغه موږ له هم اجازت نه راکوي. ځکه موږ وایو که نه موږ پښتانه بلکې اسلام کې هم دا دی چې لکه سهار فرشتې رزق تقسیموي او وایي کوم سړی چې وده وي نو هغه رزق د ده په نصیب کې هغه رنګ نه راځي. ټول برکتونه سهار په ټایم کې وي او دا سنت طریقه هم د زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم به د شپې وختي وده کېدو او سهار به وختي پاسېدو. او نن سبا زموږ ځوانان وګورئ د شپې لیټه پورې ویښ یو سهار نا وخته پورې وده یو. کم بېروزګاره نوجوان کم چې ډیوټۍ لځي خو مجبورن وختي پاسي او چې کم ډیوټو ولا خلک نو ایم د چې په کوم ورځ چټي وی لکه اتوار پر ورځ یا د خالی پر ورځ یا د جمعې پر ورځ چټي وی نو پاغه ورځ ټول ورځ ودی وی هغه سحر چي پاسي نو مجبورن پاسي. نو دا عادت بيخي د ځان نه وکړل چې سحر نا وخته پوري وده پاتې کېدل، سحر لیټ پاسېدل دا او بل چې کم درې مدد ته د شپې نا وخته پوري ویخ پاتې کېدل لکه دا ډېر خراب عادت ته. او نن سبا هر ځوان چې کم د شپې نا وخته پوري موبایل کې لګي او بیا سحر نا وخته پوري دی نو دا عادت هم د ځان نه وکړل. سلورم عادت چې کم دی خواږه ډېر زیات خوړل، مطلب خوږ چیزونه ډېر زیات خوړل. انرژي ډرینک نه دا کم پیپسي چې مونږ اسکو یا انرژي ډرینک خو مې د لوم یاد کوي کې هم د شوګر لیول به یو خو دغه خوړل کمپلیټ انفارمیشن نشته. خو دا پیپسي شو کوک شو دې کې د شوګر لیول انتهایی سیوا دی. دا روټۍ نه ده لکه چینی خوړل دا نه چې لکه ته صرف چینی خورې ته به دا خوږ شی دی. د غنمو دا روټۍ نه دی کې هم شوګر ډېر زیات وي. اکثر چې کم د شوګر مریض وي هغه ډاکټر وایي چې د غنمو روټۍ مخ د جوار روټۍ خوره ولې چې دې کې هم شوګر وي. لکه اوس یو سړی وایي زه خو چینی نه خورم او بیا هم په ما شوګر راغله. که ته چینی خورې نه نو چینی ضرور نه چې چینی صرف شوګر راولي. نور هم داسې څیزونه وي چې هغه موږ له په ژبه باندې خواږه نه لګي خو په هغې کې د شوګر مقدار ډېر زیات سیوا وي. کم سړی چې دا بوتل زیات اسکي په دبه هم شوګر راځي. نو خواږه ډېر زیات نه خوړل، دغه ډرینکونو نه پرهیز کوله، ساده پیور او بسکل ارګینیک خوراک کول. جی ګوره کم سړی چې خواږه ډېر خوري دی به د بلډ پریشر مریض وي، دی به د شوګر مریض وي، د سټمک په خرابې معده به خرابه یو معده چې د خرابه شوه او د بلډ پریشر مریض شوي نو هارټ اټیک تاله اینی ټایم راتلی شي. وروره خبل چې کم پنځم عادت دی دې عادت نه ځان ساتل دي هغه دا ده چې وده کېدو دوران جرابې اچول. اکثر یخنیانو کې مونږ ګورو چې ډېر خلک یې عادت وي چې جرابې مو یې نه اچولي خوب نه راځي یا یخني ډېره زیاته جرابې واچوي. نو جرابې هم نه دي اچول پکار د وده کېدو دوران. بل شپږم چې کوم عادت دی دا هم د ځان نه ویښتل پکار دی دا دی
چې روټۍ خوړلو دوران ټي وي کتل یا موبایل کتل. نن سبا خو ګوره ځوانان داسې چې ټیک ټاک کې راوي کی بس نوړای هم کوي او ګوت هم داسې بره روټۍ هم خوري او ګوته بره وای بس سکرولینګ کوي لګیا وي. نو دا یو ډېر خراب عادت دی ځکه راستا دماغ چې کم دی هغې فوکس په موبایل باندې دی یا ته ټي وي ګورې میچ ګورې فلم ګورې ډرامه ګورې ته ستا فوکس هلته دی دا ستا فوکس په روټۍ ته خورې خو بس هغسې لګیا یې روره روټۍ زی خېټېله خو ستا هغه چې کوم سیلز دی هغه اکټیو هغه طرف له دي. نو چې کله هم روټۍ ته خورې نو ته به خپل ټول سیلز ټول ذهن ټول حرکات و سکنات د ستا کانټیکټ چې کوم دی کتل هم ته روټۍ باندې که فوکس ټول په روټۍ باندې که. نو دا ډېر ښه عادت دی او دا ډېر خراب عادت دی چې د روټۍ خوړلو دوران څوک ټي وي ګوري یا موبایل ګوري. ته چې ګوره روټۍ خورې نو رستا چې ټول فوکس د روټۍ طرف ته ته ګوره پلیټ کې رسته پراته چې کم سړی ګوره موبایل ته ګوري هغه دام پته نه چې پلیټ کې ما کم ځای نه روټۍ او نوړۍ وکړه سمې راوچت کړل او هغې له هم نه ګوري ډېر خلک. نو دا غوره ډېر خراب عادت دی. دا موږ له ګوره خپل زموږ چې کوم مذهب دی هغه هم اجازت نه راکوي. ګوره د موږ اسلام څه وایي چې روټۍ چې کوم دی دونه غټه نوړۍ به هم ته نه کوې چې په هغې د ستا تکلیف وي دونه وړه نوړۍ به هم نه کوې نوړۍ به هم درمیانه کې ښه بیا به هغه ته ښه مکمل چباوې فوکس به په نوړۍ ساتې خپلې مخې نه به خورې د بل مخې نه به نه راخلې بسم الله به وې او مطلب خپل ټول فوکس به پر روټۍ باندې ساتې په هغې باندې بیا مکمل چباول ډېر خلک بس لواړه تیری. نو دا بیا د بیمارو جړ شي معده پې خرابه شي معده پې ځان له خرابه کړي معده چې درنه خفه شوه بس ستا یو جسم به څومره هم فنکشنز دي دا به صحیح کار نه کوي چې معده دې خفه کړه. نو دا په دې ویډیو کې دا شپږ عادتونه چې دې نه ځان ساتل مکمل پکار دي د ښه صحتمند لایف دپاره. نو د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.